رسول الله مبارک سی ای ای صحابه کرامو سکله دی جنت باغو ته ورزی نو خالی لاس مرازی دی جنت میوه درخلیا یا رسول الله په دنیا کې دی جنت باغونه یهو یا رسول الله دی جنت باغونه چه شای دی په دنیا کې دی ذکر مجلسو ته ورزی دی ذکر مجلسونه دی جنت باغونه دی ذکر مجلسونه دی جنت باغونه دی پروردگار عالم یې سي د مال ذکر جنې غافل نه سیا چې غافل سي پتاوان کې بیاستی حضرت ابو هريره صحابي رسول دا رضی الله تعالی عنہ دای مبارک سي د دو جانو سردار دربار لګیدل یو زوړ بوډا سي ډیر کمزور یو لرګي پلاس کې دا را روان د رسول الله دربار ته ملای د سکو په د کمزوري لوجه دای مبارک سي کله رسول الله سره منجلس کو بیرته تو مال د بوډا ج پښتنه وکړه سی بابا دار اتوي عمر دي سمره ده ادھر اتول سی سلور کال کم دي سلو کلویم سلور کال کم دي سلو کلویم د خپل ګران محبوب دربار ته سکل راغو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یې سي د رسول الله نظر په ولګېدوی د دو جانو سردار ورته ولاړ سي هاي هاي سبحان الله محبت سره وای رسول الله مبارک ورته ولاړ سوی سکل ولاړ سو دلته پته ولګېدا سي سپینګیرو ته خو د دو جانو سردار حیا ور کړي د موت ته خو د نور ډیره حیا ورکو سپینګیرو احترام محبت د دوی حیا د دو جانو سردار کړي دا سکل رسول الله ورته ولاړ سو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یې د دو جانو سردار لد سره حال احوال وکړو رسول الله مبارک ورته بابا سرنګ راغله صحابي رسول یې سکل د خپل حال ورته شروع کو د په आवाज کې ډیر درد ډیر غم ډیر غمجن لهجه ولا ارز ورته کو یا رسول الله د غمو پند می در تراوړي لکه حال نه مراغله ډیر غمجن يم ډیر پریشان یم رسول الله مبارک ورته ولې اے د ما غلام اے د ما صحابي اے بابا سکل د دو جنو سردار دربار ترلې د غم خبرې کوي وای څه تکلیف دی راوړی څه غم دی راوړی څه پریشانی د ورته یا رسول الله پریشانی می دادا سکل شاته وګورم د تیر عمر ته بوډا سوم کمزوري سوم طاقت نه لرم په خپل بدن کې شاته وګورم د مادي اعمال او دفتر تور د نیکی نه لرم ګناهونه دي د خدای ذکر مینه د کړی د خدای فرض مینه دی بجای کړی شاته وګورم ډیر شرمنده سم زکه سي ګناهونه دي خطا دي اعمال مینستا تور دفتر لرم یا رسول الله زاړم په دې باندې اوش کې مې په دې باندې پسترګو کې را روان دي چې ځواني خو بیرته راتلای نسی چې زه بیرته هغه ځواني ول طاقت پیدا کم هغه شایسته سجدي ولګو او زه هغه خون لخپل عبادت واخلم او زه بیرته طاقت پیدا کم مهنت او مزدوري وکم پیسې وګټم دی الله په نام دی غریبانو مدد وکم هغه خو کېدای نسی چې خدای ماته طاقت راکړي تور را واخلم د کفارو خلاف جهاد وکم هغه نسی کېدای او بو هر څو یو وړل عمر تیر سو زړه راځي شرمېزم سي د رب په دربار کې بسرنګ پېښې د رب په حضور کې بسرنګ شرم راځي حیا ماته راځي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یې ما همت وکړو د سیمې د دو جانو سردار ته پټ وکتل سی ورته ومې کتل رسول الله مبارک د په دې منجلس باندې شایسته سترګو کې د سی وښ کې را روانې وې لکه پستور باران سی ورې د سی رسول الله مبارک وزړل سی کله وزړل دا خو دربار هغه دربار ده چې الله تعالی یې و اما السائل فلا تنهر محبوبه چې کله سوالګر سائل دیتا دربار ترا سے خالی عمل چې سائل راغو یو ورمانه در تراوړ نو خالی عمل جزکا اعلی حضرت عظیم البرکت شاه امام احمد رضا خان قادری قندهاری خدای دې په مخ ټولو وپیژني امین وایي عاشق د محمد رسول الله دا دئی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب سنسو پہ پوئی غوطے ترجمہ کم اللہ تعالی یہ اسی محبوب دربار تسی سائل راغ سوالگر خالی عمل شڑے ما خپکوے ما ولی اعلی حضرت یہ میں تو مالک ہی کہوں گا زد مالک بولم یا رسول اللہ دی دنیا ولی دی مالک بولم ہے کہ ہو مالک کے حبیب سی سوک حقیقی مالک دت دی حق مالک دوست دی کہ ہو مالک کے حبیب سیوری دوست وی دوستان خو خپل مس کی حسابونه نه سره کی سدا د ما دی او دا د تا دی بیان میرا تیرا والا کیسه نست سی د دی هغه د تا دی سی د تا دی هغه د دی اختیار او کمال درکړي رسول الله مبارک د خپل د کمال او د دې شان کریمی شان محبوبی سرنګ یو خایسته انداز پیش کوي اته ورته بابا
ته د رسول الله په دربار کې ناسې تسلی درکوم اوښکې پاکې کا په صفا زړه باندې له پروردګار عالمه چې معافي وغواړه زه رسول درته یمه چې په دې حال کې چې ویښتان دې سپین دي ملا دې کوپه ده بوډا یې مه ژاړه له صفا زړه توبهګار څه پروردګار عالم به په دې حال کې په تا باندې مهرباني وکړي په تا به مهرباني وکړي مه پریشانه کېږه رسول الله تسلي ورکړه رسول الله مبارک ورته ویلی بابا د لمزو حاجت انسان لري چې دی عبادت وکړي قرب د پروردګار عالم حاصلوي چې دی روزه ونیسي قرب د الله تعالی حاصلوي چې دی توره د کفارو خلاف واخلي قرب د پروردګار عالم حاصلوي یعنی انسان ته پکار ده چې عبادت وکړي محتاج ده عبادت او سجدو ته الله تعالی د موږ د سجدو نه ده محتاج الله نه ده په صفا زړه باندې په سچه زړه باندې ته پروردگار عالم ته توبهګار سه الله به تا ته بخشش وکړي رحمت دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم په بارگاه کې پروانه ده ته د بخشش هغه ورکړه سو تسلی ورکړه سو ځکه اعلی حضرت یې میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب صلی الله علیه و آله وسلم